مکروهات د اودسونه بعد دی فصل فی الاوصاف الوضوء اودس اقسام اودس په سه قسمه ده اودس سه قسمه ده نو د دې پرېش بیان ده د فصل ده الوضوء على ثلاثه اقسام اودس درې قسمه دي الاول فرض اول قسم اودس کوم ده هغه فرض ده اودس سه قسمه درې قسمه اول کوم ده هغه اودس فرض علی محدث للصلاه چې څه شی منځ کې او چین دا سړی چې یو اودس نشته ده نو د لمونځ د پوره دته اودس کول د شی دغه فرض دي ولو كانت نفلا کدی نفل کوي ولې صلات الجنازه کې جنازه لمونځ کدی جنازه لمونځ کوي وسجده تلاوت کدی سجده تلاوت کوي والمس القرآن ولیا قرآن روخلی قرآن تبکته وړي کوي ولو آیات اگر چې د شی یو آیات نو دغه شی د پوره شی دی اودس کول فرض دي ته شی چې یو سړی محدث نه اودس نشته ده نو دای د سوکل مونږ دی پوره هغه د پرده اودس وکي ولو كانت نافلا کدا نفل مینس کوي بیا د اودس وکي د پرده فرض او که جنزل مینس کوي بیا د اودس وکي وسیده تلاوت سجده د پر اودس فرض ولم شر قران او قرآن ته لوس پیړل هغه د پر اودس فرض او کدا اگر د یو آیات ته ورنوي نو د پر شي دی د پر اودس کول چې کوم دی دا فرض دی والثاني ودوام قسم چې کنده واجب دوام قسم چې اودس چې کنده هغه واجب ده لطواف القعبه د کعبه طواف ته پورا یعنی د کعبه طواف ته پورا اودس کول دا واجب دي والثالث والدوام قسم چې کنده مندوب ده مستحب ده لنوم د پورا د خیب علی طهارت د طهارت ته پورا چې ته سړی سمولین وسلو کې د طهارت ته پورا پکې د پوره د اودس وکي د خیب د پورا و اذا استيقظ او هغه وخت دیر چیک شمن هو د دغنه او د او خیب نه چې خیب نه چیک شنو بیا د سو کې د اودس وکي د مستحب ده ولل مدومه علیه او همیشه په اودس شګرل مداومت کول دا غشي دغه ته د اودس وکي دا مستحب ده ولل وضوء علی الوضوء او په اودس باندې پوس اودس کول دا مستحب دي نه اودس تشتا او بیا د اودس کول دا شدي دا اودس دي او بعد عیبت او بیا مرسته د عیبت یعنی عیبت ته کو نو دینه بعد اودس کول مستحب دي او کذب او دا غشه درویغه ولنه بعد و نمیمت چغل خورینه بعد او کل خطاءه او د هر خطا د هر غلطی د هر ګناه نه بعد د سو کی اودس کول دا مستحب دي و انشاء د شعر و لری کول دي و انشاء د شعر او دغه سه غنی ګاندی یا بعد شری ول او قهقهه خراج الصلاه خارج الصلاه او ککړې ور خندو کول دل مونځنه بهر یا او غسل میت مجسم لمردته سو کی غسل ورکی و حمله یا دغه چیګولې پوند یعنی مرده چی کولې وخت کله صلات په هر وخت د حل منځ په وخت باندې ولې وخت کله صلات قبل غسل الجنابه او د جنابت غسل نه مخشه یعنی غسل باندې فرض شوی دی نو دنه مخشه دی او سره کې په کې اصل نه مخشه او داس کوله کمی ځمن کوي ول الجنب عندك ول الجنب و جنبي جنبي چې چا باندې شته غسل چا واجب دی عند اکل و شرب او د خروق د شوق نه من رجه دا حالات کینده داغه کېږي نو په دغه حالات شیا چې یو جنبي نو هغه د سوکي هغه لکه رجه شي په من چې باندې غسل فرض شوی نو به ټیم کمی دی فرض شوی نو په دغه صورت چې دای سوکي دای د پر اوداس دای د اوداس وکي د غسل جنابات نمخ شي نو به دای خپل خروق چوکوای شي و نوم و د خیبه هب د پر
ونومن ووطن ودغسې د صحبت دی پوره ولعظم ودغه خو په باندې وقرآن وحديث وروايته ودغسې د قرآن پړه پر حدیث روایت دی پوره ودین علاوه ودرست علم د شرعي علم د درس دی پوره واذان واذان دی پوره او داس دغه شدا مستحب ده واقامت او اقامت دی پوره او داس مستحب ده وخطبه خطبه دی پوره چې کوم د هغه یا هغه چې کوم د اودس مستحب ده وزیارت النبي صلی الله علیه وسلم وزیارت د نبی اسلام کول د روضه اطهر زیارت کول ووقوف بعرفات نو په د عرفات موقوف د پر دغه څه دی یغ د پر یا کول او داس کول ول سعی بین الصفا والمروه او د صفا او مروه په میون شه ساغ د پر داس کول دا مستحب دي واقل اللحم جروزه و د ایش غوشه خورلې و د ایش غوشه خورلې نه بعد یې کول هغه او داس کول دا مستحب دي ولخروج من خلاف ولخروج و د اختلاف وروتلنه ولخروج من خلاف العلماء او د علماء د اختلاف نه زون بچ کړي پره کما اذا مس مرأه لکسرنګ چې سره دي یو سړی سو کې لو سی ورلی شزینا ته نو د سو کې په دې شوی چې سره دي د شی کول دا اقوال دا چې د نره امامان چې کوم دي اسوي په دغه شی باندې دي یا کوي چې دغه شی او فرضه نو داسته یو کې خو میږي په نسبت د امام صاحب پیغمبر ترې دغه فرض نه بلکې دا واجب ده مستحب ده نه دی سو کې چې د خپل او داس بیا وکړي نو دغه چې کوم دي د او دوسو درې قسمونه ذکر شول چې اول فرض به ان عبادت شي ده فرض هغه څو دي صورت نه دي چې یو محدث سړی ده چې او داس نشته نو عادل منځ دی پر او داس وکي کدا نه نفل کوي کدا سود جنوزل مینس کوي کا فرض کوي قصیده تلاوت کوي کا قران تلاوت کوي اگر چې یو آیات فلنی دغه نه بعد چې دوم قسم چې کوم د هغه واجب ده واجب چې د کعبه د طواف ته پوره د رسو کې او دستیو کې و درام قسم چې کوم د هغه چې د هغه مستحب چې ډیر شي نه ذکر کړی دي دا څه د او دست درې قسمونه وي